دا دعا ووایئ نو څه به وشي؟ الله رب العزت به ستاسو 10 لکه ګناهونه معاف کړي. 10 لکه ګناهونه به الله رب العزت ستاسو معاف کړي. 10 لکه نیکۍ به ستاسو په عملنامه کې ولیکلی شي او 10 لکه درجې به ستاسو بلندې شي، اوچتې به کړی شي. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړه خوشحاله یې. ملګرو ډېر معذرت سره ډېرو ملګرو به رابطې کولې چې قاري صاحب ویډیوګانې نه راځي او موږ په انتظار یو، خو مشکل دغه و چې لږ بیمار شوی وم او د مرۍ تکلیف و راته ما پوسټ هم کړی و، نو د هغې په وجه ویډیوګانې چې وې لږې بندې شوې وې. نو انشاءالله کوشش به کوو چې اوس دغه خپل ترتیب جاري وساتو. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله د الله په فضل سره یو داسې مختصر او یو ډېر زیات نیکي ګټونکی عمل درته ښیم چې د هغې په باره کې حدیث مبارک کې راځي چې کم انسان بازار ته داخل شو. بازارونه دي نن سبا خو هر سړی بازار ته د روزانه په بنیاد ځي راځي، بازارونو ته داخلیږي. نو وایي کم سړی چې بازار ته داخل شو او هغه دغه کلمات ویلې، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، دا کلمات یې وویلې، نو وایي دغه سړي ته به الله رب العزت 10 لکه نیکۍ ورکړي. یعنې د ده په عملنامه کې به 10 لکه نیکۍ ولیکلی شي. او بله خبره دا چې 10 لکه ګناهونه به د ده ورجېږي، ختم به شي، معاف به شي، او ورسره به 10 لکه درجې د ده اوچتې کړی شي. نو یقینا زه خو په دې عمل باندې ډېر زیات خوشحاله شوم چې دومره اجر پې الله رب العزت ورکوي. او بیا مې ضروري وګڼله چې دغه بهترینه موقع او دغه بهترین عمل چې ډېر آسان دی او دا مونږ روزانه کولی شو چې دا وکړو، روزانه بازار ته یو انسان ځي راځي او د عمل وکړي. نو ما ضروري وګڼله چې دا تاسو سره مې شیر کړم د خپلو ملګرو سره، او زمونږ دغه ملګري په دې عمل باندې چې دی هغه خپله زندګۍ کې راولي دغه عمل او عمل پې جاري وساتي. نو انشاءالله چې ډېره فایده به تاسو ته وکړي. نو کوشش وکړئ دغه عمل په خپله زندګۍ کې راولئ. آسان دی چې کلم سحر بازار ته دننه کېږئ دا عمل وکړئ، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. دا دعا ووایئ نو څه به وشي؟ الله رب العزت به ستاسو 10 لکه ګناهونه معاف کړي. 10 لکه ګناهونه به الله رب العزت ستاسو معاف کړي. 10 لکه نیکۍ به ستاسو په عملنامه کې ولیکلی شي او 10 لکه درجې به ستاسو بلندې شي، اوچتې به کړی شي. نو الله رب العزت په اول ماله او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. او کوشش وکړئ دغه عمل په خپله زندګۍ کې د راوستو سره سره نورو مسلمانانو ته هم د دې دعوت ورکوئ چې هغوی هم په دې باندې عمل شروع کړي. نو انشاءالله چې د هغوی درجات به هم الله بلند کړي او تاسو ته هم الله پوره اجر درکوي. نو دغه عمل په خپله زندګۍ کې هم راولئ، نورو مسلمانانو ته یې وښایئ او دغه ویډیو هم در سره مخکې شیر کړئ تر څو نور مسلمانان هم په دې عمل کې زموږ سره ملګري شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.